صحیح ده مخې ته ورشه مخې ته بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد مونږ تر کله نه چې دا نوټیفیکیشن شوی دا درېیمه ورځ ده زه روزانه راوځم پرون مو ته دوه موبایل ډکې تاڼې ته بوتلې یو د پړانګو تاڼې ته یو سیټي تاڼې ته بله هم ته یو موبایل ډک کو خو پته نه لګي الله دې دې خلکو ته هدایت وکړي چې دوی په خپله د حکومت په حکم باندې عمل کوي او دا حکم د دې خلکو د پیدې دپاره دی چې سهار له هر یو سړی بیمار وي او هغه خپل خپلوان خپله ښځه او خپل بچي م له خواله نه ورځي د یارې نو د دې نه خو دا ښه ده چې د ټولو نه اول خپل صحت دی او الله پاک د رسول الله وسلم فرمایي ولنفسک علیک حق ستا د نفس ستا د بدن پتا باندې حق دی نو رسول الله وسلم وایي چې کوم ځای کې بیماري راشي په هغه وخت کې طاعون بیماري راغلې وه نو هغه خلکو ته پکار دی چې بل ځای ته نه ځي چې نورو خلکو ته ونه لګي نو موږ هم چې د خلکو ته وایو چې تاسو لږ د معاشرې نه ځان کټ کوئ او سوشل ویلیوز چې کوم دي په هغې کې لږ کمې راولئ بغیر د ضرورت نه بار ته مه راوځئ ځکه چې د ټولو نه قیمتي خپل ځان دی چې ځان نه وي نو دا ټول جهان دی تالی سو خو الله دې خلکو ته هدایت وکړي روزانه موږ راځو او دې ته منتونه کوو خو بیا هم په دې کې شعور نه راځي چې دوی په خپله په د حکومت په حکم باندې عمل وکړي ځکه الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم تاسو د الله تابعداري وکړئ او د الله د رسول تابعداري وکړئ او د خپلو حاکمانو تابعداري وکړئ ځکه چې هغوی کم حکم کوي نو ستاسو د فایدې دپاره به کوي حکومت داسې حکم نه کوي چې خلکو ته یې پکې نقصان وي په الله دې موږ ته هدایت وکړي چې موږ په دې باندې عمل وکړو بالکل دواړه صدرانو ته مو ویلي وو په افتخار ته مو ویلي وو فوجي ته مو ویلي وو او کمیټۍ والا ته مو ویلي وو هغوی ګاډي هم ګرځولي دي او د صدرانو ته مو ویلي چې د خپلو خلکو ته وګرځئ چې د حکومت
په کم حکم دی چې په هغې باندې دی عمل وکړي. دا کم چې تاسو بوځئ نو دا جرمانه کوئ که څه کوئ دې سره؟ نه مونږ یې لا تر اوسه څوک جرمانه کړي نه دي. ګنټه نیمه یې ځان سره وساتو او واپس یې پرېږدو. خو بیا هم پکار چې د خلکو کې دا دغه راشي شعور راشي چې دی په خپله دې نه پس هم که دي نه بندې دوکانونه نو بس بیا به ورته مجبوري به شي بیا زمونږ دوکانونه به ورته سیل کوو. بله لار خو بیا موږ سره نشته ځکه چې د حکومت څوک نه مني نو بیا خو به حکومت خپل اکشن اخلي. اخره کې عام عوامو ته څه میسج ورکوئ؟ نو عام عوامو ته زما درخواست دی چې دی د ضرورت نه بغیر نه راوځي. ډېر سخت ضرورت چې وي لکه یو سړی دی ډاکټر له ځي یا سبزي راوړي یا د کریانې سود سودا وړه راوړي دال ساګ راوړي نو د دې دپاره دې راوځي او د ضرورت نه بغیر د دې په خپلو کورونو کې کښېني ځکه چې په دې کې د دې خلکو خیر دی. بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ناصر جان دی. زه د آل تاجر فیډریشن ضلع 400 پریس سیکرټري خبرې کوم. ایسي صاحب خو ښه خبرې وکړئ لکه موږ له پکار دي دا کومه وبا چې راغلې ده لکه د دې دپاره چې دا کوم اقدامات دي دا صحیح خبره ده. خو لکه دی وایي چې یاره موږ وینا کړې ده او موږ د تاجرانو مشرانو سره دغه کړې ده نو په دې وخت کې زه که زه نه یم چې زه په دې موقع په خپله موجود ولاړم موږ ته هېڅ قسمه رابطه نه وه شوې. زه په خپل ځاني سار راووتم او چې زه سار راووتم دوکان ما وکته نو پولیس والا ولاړو په خلکو یې دوکانونه بندول. په کار دا وه چې یاره موږ سره په دې کې رابطه شوې وه ځکه چې موږ د دې بازار په مشرانو کې راځو. موږ به د هغې په دغه نتیجه کې موږ به په خپله دې دوکاندارو ته ویلي لکه دا زموږ یو قومي فریضم راځي ځکه چې دا بیماري که یو سړي ته لګېدلي او د هغه نه بل ته خورېږي نو ښه خبره نه ده. خو بخر خال دوی چې دا کومه خبره کوي چې یاره موږ وینا نو په بازار کې هېڅ قسمه وینا نه ده شوې صرف پولیس ګرځي او په هغه په خلکو باندې دوکانونه بندوي. نو لکه زه وایم چې یاره دا خبره دوی کومه کوي نو دا ټیک نه ده. ته خو چې پولیس ګرځي که نه دا په کومو دوکانونو چې ګرځېدلي همدغه خلک بیا د ټایم نه د وخت یې دوکانونه کولې او کړي یو خو دا وزیر اعلی صاحب پریس کانفرنس کړی و د هغې نه وروسته دا قصه وشوه بیا دې نوټیفیکیشن جاري کړو چې دوکانونه به د دې ټایم نه دې ټایمه پورې کولی د دې وایي چې زما درېیمه ورځ دا روزانه روز دا خلک دي دا چې کم په وخت ځي هغې خو هسې په وخت ځي کم چې ناوخته دي دي هره پیره دي په دغه چغو سورو باندې دوکانونه سار کې چې ټولو خلکو دوکانونه تقریبا د 10 بجو پورې بند کړي وو. خو زه تا ته وایم لکه موږ چې په خپله څه احتجاج کوو موږ اعلان وکړو دوکاندارو ته موږ چې ورته اعلان وکړو هغې خو لکه دوی ته هېڅ قسم اعلان نه دی شوی. ما خپل ځاني نه دی اورېدلی. زه دا 2-3 ورځې د دوکان نیم ورته ما نه دی اورېدلی همدغه د روډ د پاسه مې دوکان دی نو لکه څنګه اعلان وشو نو لکه دغه خبره چې کوم دی نو دا بې بنیاده ده. یو اعلان دی دوی ته وشي که هغه د کمیټې په ذریعه وي که هغه دوی انتظامي خپل څه انتظام او که موږ دوکاندارو ته حواله کوي نو دا به ډېر د اعلان باوجود هم دي داسې کار کوي نو بیا دغه د تاسو ورپسې روز احتجاجونه به کوي. د اعلان باوجود به که خیر داسې نه کېږي خو خلکو ته ډېرو ته پته نه لګي. اعلان شوی نه دی نو کم دی کم پاسپورټ شوی دا اعلان شوی اعلان شوی دی که نه؟ شوی دنه مارکیټ کې نه شوی وته بار شوی دنه نه شوی دنه چې چاته اعلان نه شوی دنه چې چاته نه شوی چې څو خبرې بیا په خپل مونږ اعلان شوی خو اعلان چاته نه شوی چاته نه دی ویلې شوی په روډ باندې دوی په خپل دوکانونه دغه کوي او دا سکار د ټیمې په جمعات کې استاد اعلان کړی دی باقاعده خو دنه څه هېڅ قسمه صدا صدقه نه راغلی قسمه اعلان نه راغلی چې یا دوکانونه بند کړي یا مه کولاوئ نه جي نه خوانده دنه نه راغلی دي هغه لیټ ټایم کې هغه د جمعې په شپه ماښام نه پس دلته پولیس والے ګرځېدلي وو خو څوک تلي وو او څوک نو تللی په مارکیټ کې کسان ډېر نو خبره هغه ټایم کې زه وم نو هغه به د دوی دپاره اوس پوره اطلاع دوی ته پکار چې یاره بس اوس خو دي او هغه د ماښام نه پس زه وم او هغه نه پولیس والے ګرځېدلي وو او ما یې خپل یو څو کسانو ته ویلي وو خو بس ماښام نه پس چا په وخت باندې کړو چا نه باندې کړی موږ به څه وایو خو اطلاع چې موږ مارکیټ کې چاته نه شو نو دغه خو چې موږ داسې لکه دا نن چې کوم راغلل دا ناګهانه راغلو موږ ته لکه اطلاع بیخي نه وه بیخي ته یو دوکاندار هم دلته نه خبرتیار چې کوم دا دوکانونه یا په وخت بندوي یا لیټ بندوي یا څه شوي دي اوس د سهار هم اوړي چې مې 10 بجې راځو هم موږ په وخت راځو نه خو لکه د ماښام دا اطلاع چې کوم دلته په مارکیټ کې چاته نه وه اوس چې کوم دوکاندار خبر شو نو انشاءالله پته نه وه چې ماښام په 10 بجې بندېږي یا کولاویږي دا پته چاته نه لګي وته
او دنه څوک راځي کنه دغه چې غوچا اطلاع نشته و دغه وخت بس مونږ بس وایو مارکیټ باندې حالات دي. زما نوم جی مسیح الملک دی او زه د غفور مارکیټ دکاندار یم. وروره داسې کار دی چې مونږ خو دکانونه هم د حکومت سره زموږ چې کم دی ښه پخه دغه ده او دکانونه هم بنده او پټې هم باندې بنده هم، خو مونږ ته د څپې غټه مسله ده یو خو دلته زموږ په دې علاقه کې څپۍ بیخي نه کېږي، د دې نه مونږ ته چې کم دی نو غټ چې کم دی نو مصیبتونه بیماري کانسي وغیره کېږي. دویم نمبر خبره داسې ده چې دا مږې ډېرې زیاتې شوي دي او دا ډېرې زخریله دي. دا د ټیمې والا له پکار دي چې زموږ په دې خوراک څښاک څیزونو کې، په دې بازارونو کې، په دې دوکانونو کې، په دې ټیمې چې څونه لکه سیټي ایریا د ټیمې سره دوی ته موږ دا ریکویسټ کوو به هر حال چې کم دی نو مطلب چې په دې باندې دوی چې کم دی نو فورا اکشن واخلي، ځکه چې دا موږ ته د لارې وغیره دا صفا شي او دا صفوي د حالات موږ ته سیټ شي. نالې چې کم دی نو بالکل بندې دي، غټې غټې مږې دي دلته بازار کې چې څونه د انتظامي دا څیزونه دي د خوراک څښاک دې کې ډېرې زیاتې مږې دي زموږ په دوکانونو کې دي او د سیټي ایریا چې څونه د ټیمې ده نو په دې کې ډېرې زیاتې مږې دي او موږ ته ډېر غټه مسله چې کم دی نو دې صفحه جوړه کړې ده او ویرس د ټول د مږو نه لګي، ځکه چې څونه زخریله څیز دي دا په مږه کې د هغه مږې دلته 50 کې حد درجې زیاتې دي.